انقلاب چغې وو منګایي کو منګایي کو منګایي کو عوامي ورکر پارټي عوامي ورکر پارټي قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي شړې ختمي او نواز شریف صاحب به دا دعوه کوله خو موږ ته به زموږ ملي رهبر دا دعوې سره وي چې دا لوډ شیډینګ دا به په پنجاب باندې ختمېږي دا به په پښتونخوا کې نه ختمېږي ایک روپے کے دو نیازی ایک روپے کے دو نیازی ایک روپے کے دو نیازی ناہل حکمران ناہل حکمران ناہل حکمران ناہل حکمران ہائے 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 ایک روپے کے دو نیازی گو نیازی گو نیازی ایک روپے کے دو نیازی گو نیازی گو نیازی ایک روپے کے دو نیازی گو نیازی گو نیازی ایک روپے کے دو نیازی گو نیازی گو نیازی بنامد خدای چې ډېر رحیم او کریم دی ملګرو خبرې وکړې چې ننني احتجاج صرف او صرف پوینټ دا دی چې دا کم بجټ چې په 10 تاریخ باندې پیش کړو د دې باره کې خبرې وشي او دا عوام دشمن بجټ دا د IMF په ډکټیشن جوړ شوی بجټ د موږ ته نامنظور دی نامنظور نامنظور بجٹ نامنظور 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 بجٹ نامنظور نامنظور بجٹ نامنظور ملګرو څنګه چې تحریک انصاف زموږ وکیلي ملګرې تانیا ګل څنګه خبر وکړه چې په ډي چوک کې خو چې کوم دی نو 3 میاشتې ولاړو او کله بیرونه سوځاوه چې دا دغه کېږي کله وایي چې ټول ټیکس یې مه ورکوئ ځکه چې دا خلک دي جیب ته کله به وایي چې دا پټرول چې کوم دی نو په 35 روپۍ لیټر او دې چې کوم دی نو په 70 او په 80 ورکوي دا باقي چې کوم دی نو دا نور خلک جیب ته اچوي نن زه دا تپوس کوم چې پټرول چې کوم دی نو 112 روپۍ لیټر ته لاړ 115 ته ورسېد نو دغه 115 د 35 نه ماینس کې او په عالمي مارکیټ کې د پټرولو قیمت لاندې راغی عالمي مارکیټ کې د قیمت لاندې راغی او دلته قیمت بره راغی په ټیکسونو کې چې تاسو دا بجټ راوالی ما سره د بجټ کاپي پرته ده دا بجټ راوالی چې په انډسټریالایزیشن څومره چې کارخانې لار هغې باندې ټیکسونه چې کوم دي 3% او څه کارخانې ایګزیم کړل چې هغې به استثنایي هغې نه به ټیکس نه ورکوي ټیکس یې چېرته راوسته ډایرکټ ټیکس او انډایرکټ ټیکسونه 147 ارب ټیکسونه په مختلف سیزونو کوم چې د خوراک د کپړو او د غریب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول خو زه د قومي وطن پارټۍ ټولو ملګرو ته چیرمین صاحب جنرال سیکرټري او باقي ټول ملګري د جمهوري اتحاد قومي ورکر پارټي ملګري دې ټولو ته هرکلی وایم زرونو تاسو ته د دې موجوده حکومت چې لا دا په وجود کې نه و راغلی دی یو خبره کوله چې 20 کروڑ عوام چې کوم دی چاینا دا د غربت لاین نه ایستلي او مالدار شوي دي دا پرونی او ورځنی بجټ چې دی نو دا ملګرو د دې لپاره دی چې په پاکستان کې د 20 کروڑ نه زیات غریب عوام چې دی دا قتل کړي دا مړه کړي او دا د دې خطه زمین نه ختم کړي PDA مرداباد PDA مرداباد PDA مرداباد PDA مرداباد ځکه چې دا کومه مهنګایي جوړه شوې ده دا په بجټ کې چې کوم څیزونه چې کوم بنیادي ضروریات دي چې کوم تعلق د هیلث سره ساتي کوم تعلق د انسان د رهن سهن سره ساتي
دې حکومت دا وعده کړې وه چې دا سیزونه به موږ نه ګرانو او موږ به چې کوم سیزونه مالدار خلک استعمالوي هغه به ګرانو. دې دې ماته نن په شرابو باندې ټیکس وښی په دې بجټ کې چې موږ ورسره دا ټول قومي وطن پارټي به ورسره ملګري شي او ټول ورسره دې دې ماته په یو په مالدارو خلکو باندې ملک مجيب الرحمن انجینیر یوسف زمان بشیر خان ایڈوکیٹ محمد بر خان په موجوده بجټ کې چې کوم ټیکس لګېدلی دی دا بیا په غریب عوام باندې د مهنګایۍ یو بم را غورځولی شوی دی او موږ د دې ټیکس خلاف بھرپور مزاحمت کوو د دې مهنګایۍ خلاف بھرپور مزاحمت کوو او د دې حکومت موجوده حکومت خلاف بھرپور مزاحمت کوو. مهرباني چې ګرمي ده چې زمونږ نن په وطن کې چې کوم دی دغه څو یوتیان یا دغه څو خلک چې کوم دی نه په ټولو ادارو باندې مسلط دي ادارې ګډې وډې کړلې او چې کوم دی نه په هر ځای کې دي لګیا دي دی کرپشن کیا دی د کرپشن چې لوټ مار شروع کړل دي غریب رس سره چې کوم دی نه غریب کیږي مالدار چې کوم دی نه رس سره د باور روان دي. مونږه د څنګه برګري خبرو کړه چې مونږ دا غټانو هغه مالدارانو دا خلکو چې کوم دی نه چر ملګرتیا نه کوه کوخلې کړی دا کرپشن کړی دی دو یو کال کې ته سونه لګي دا کم کرپشن پاکي ثابت کو دا کړي پیسې حکومت د خلکو له کوم ورکړي داغي مال ضبط کا داغي بنگله ضبط کا داغي گاډي ضبط کا داغي کور ضبط کا هیڅ ونه کړو اسی چې کوم دین عوام له دوکا ورکې خلکو له دور کړکې ماته وایي 3 میاشتې صبر وکړه نو وېدین څلور نو وېدین دې کړو تاسو وکړو دا شان مونږ ته چې کوم نشنه باغونه نو نه دا احتجاج چې نن د جمهوریت او پښتونخوا جمهوریت اتحاد د قومي ورکر عوامي پارټي او د قومي وطن پارټي عوامي ورکر پارټي د دې مرګ راغون شوې دي موږ په نورو پارټو سره ګرځو د نورو پارټو سره مرګري کیږو د دې حکومت په خلاف احتجاج کوو. قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد پاکستان زنده‌باد ورو دی چې موږ پوجلې څور نه لګلا دا پوجلې څنګه څور نه لګلا دا ټوپک مار چې ګندینی څور کړه دا کلم لا دا دوايل ایسي څور نه لګلا په کلم او په دوايي باندې چې ګندنه تاسو چې ګندنه دغه دی بجټ دی او غیله دی 1250 سره ورکلو ټول پاکستان عوام چې 100 کروڑ عوام دي غیله دی 900 بجټ ورکو او ساج کوم دی 7 लाख پوج دی غیله دی 1250 چې کوم دی کروڑ بجټ ورکو د څنګه چې ماته ارمي خپل بجټ پرې کوله د ارمي دغه کومه مرګتیا کوم د پاکستان محافظین دي خو نه ظلم باندې کی بازارو کې باندې ګرځي بازارو کې چې کوم چل ول کیا منګه داغي چې کوم دی محافظت او داغي مرګتیا کوه کوزنګ فارمر سره جګړې کوزنګ انډیا سره کوزنګ بل مل سره کو نه چې کله بازارو کې بوتي بنوي بل خبر څنګه چې د پښتون قوم سره دی رعایت کی د پښتون قوم سره دی کینی پښتون دی په وزیرستان کې پښتون دی چې کوم په بلوچستان کې پښتون دی په خیبر کې پښتون دی په باډر لوټه وځي دا پښتانه چې کوم دی دا د مل محافظین دي دې مل چې کوم دی خپل ویني ور کړی دي پښتنو چې کوم دی دې پیټو پاګه دې به تنها دې به پیسو چې کوم دی د پاکستان د حکومت د باډرونو حفاظت کړی هغه پاټا والا هغه جلسو والا چې ترن دفتر پدې کړو دا د هیڅ زنانو 70 در پدې کړو یا پنجابیا چې کوم دی دا د تاسو خپل غیرت نشته تاسو خپل پد پښتون نشته زما پښتو زما اسلام دی دا زما ایمان دی دا زما د سواد نه چې کوم دی بيزه کوي دا د خیبر جلسه دا د مومند جلسه دا د وزیرستان هغه خپل ځوانانه هغه ګل علي زلمه وزار ګل علي زلمه ته په مومند کې بیا چې کوم دی سلوټ کومه چې ستا یو تو چې کوم لوخه به ډیر سغواړي چې ډیر سو وایو خو ډیره ګرمي ده او ډیر سخت چې کوم دی نه تاو دی نو د دې د وجه خپل خبره وا لکه کمی کو او برګرو د احتجاج مقصد دا نه دی چې موږ ټول چې کوم دی نو ځل مردان بلاک هوا یا ټول مردان روډونه باندې احتجاج یا یو کسو یا زر کسا خو زموږ د حکومت نه دی خوغو دا ناغل حکومت من خلاف راوځو دا کم بجټ چې د IMF ته درول دی ډیکټیشن د ورکړی شوی دی د املا ورکړی شوی دا هغه چې کوم دی پیسې د فیصلات په سملیا کې پیش کړل دي موږ دا نه منو ځکه نه منو چې په دې کې د کم ټیکسونه په عوامو لګولې دي دا د په غریبو لګولې دي دا د په بلدارو نه لګولې دا د په کارخانه‌دارو نه لګولې دا د په غټ زمیندارو نه لګولې د دې اثر ډایرکټ غریب ته راځي تاسو نن هغه غل هغه د چینو غل چې هغه چې کوم دی په ټنونو منا پټنونو په لکونو باندې چې کوم دی هغه چيري چې کوم دی پټ کړي وا څور کړي وا نن چې کوم دی نو د حکومت پاکستان د عمران خان حکومت چې کوم دی هغه کستا چې ګران کړه هغه شل دیر سیمندګان چې هغه استوا هغه ورته سره د سود چې کوم دی واپس کړه زمارونو نن دا کم قانون دی دا پاکستان کم قانون دی چې بار یو ملمر رواني هغه سره موبایل د استعمال موبایل په 1000 روپیا غشتیا باقي 50 روپیا ټیکس دی
نن دا کم قانون دی چې په ګاډۍ والا سبزۍ والا ټیکس دی نن دا کم قانون دی چې په چې کوم دی په کلي کې د وړې بیکرۍ والا یا د بسکوټ والا باندې ټیکس دی دا ټول ټیکسونه ته جمع کې دا کم حالړو دا کمې خزانې ته راړو تا کچکول واغشتو په ټول دنیا دې وګرځاو د ټول دنیا نه دې اربونه روپۍ راوړلو اربونه ډالر دې راوړلې ستا چې کوم دی نه خېټه تر اوسه پورې مړه نه شوه نیازي تا له کوم ووټ درکړې وه تا له دې عوامو ووټ درکړې وه پته یې بار کړې وه تا یې په دونه غټ تعداد سره ووټ درکړی دی نن چې کوم دی ته په کرسو باندې ناست دی ته په خپلو مزو تماشو باندې ناست دی په نشو کې ناست دی ستا ټیم چې کوم دی ټول غل دی ستا ټیم چې کوم دی ټول لوټي دي هغه خلک چې کوم دی نن تا ته غلطې مشورې درکړي هغه د ایمې مشورې دي او چې کوم دی نه ستا یو خبره چې تا خبرې کړې ده چې زه به تا ته کمه کمه یادومه خو د ډیم خبره کومه خو د نوکرو خبره کومه خو د ګراونډونو خبره کومه ټولې دروغ دي ټولې دروغ دي خو د بجلۍ د بل خبره کومه بل به دې سوځاو هغه بل لاشه که نه نن ته کم که که نه تا خو بل په سټیج سوځولی دی تا وی چې ګمران غل دی چې هغه چې کوم دی رغایې داسې نن ته غلې ته حکومت پرېږده ته دا کرسۍ پرېږده ته دا ځای پرېږده ځکه چې ته د دې عقل نه یې موجوده حکومت موجوده حکومت وروڼو دا ستاسو په دې خبرو ته خیال وي چې زمونږ نن په وطن کې چې کوم دی دغه څو یوتیان یا دغه څو خلک چې کوم دی نه په ټولو ادارو باندې مسلط دي ادارې ګاډې واډې کړلې او چې کوم دی نه په هر ځای کې دي لګیا دي دی کرپشن کیا دی د کرپشن کوم چې لوټ مار شروع کړی دی غریب رس سره چې کوم دی نه غریب کېږي مالدار چې کوم دی نه رس سره د باور روان دی مونږه د زنګ برګري خبره وکړه چې مونږ دا غټانو هغې مالدارانو د هغې خلکو چې کوم دی نه چرې ملګرتیا نه کوه کوغله یې کړې ده کرپشن یې کړی دی دو یو کال کې ته کیسونه لګې دا کم کرپشن پاکي ثابت کو دا کمې پیسې حکومت ته خلکو چې کوم دی ورکړې د هغې مال ضبط کا د هغې بنګله ضبط کا د هغې ګاډي ضبط کا د هغې کور ضبط کا هېڅ دې ونه کړلو هسې چې کوم دی نو عوامو له دوکه ورکړې خلکو له دوکه ورکړې ما ته وایي چې 3 میاشتې صبر وکړه 9 دن څلور 9 دن دې تېر کړلو دا څه وکړلو دغه شیان مونږ ته به چې کوم دی شنه باغونه نور نه ښې دا احتجاج چې نن د جمهوري پښتونخوا جمهوري اتحاد د قومي ورکر عوامي پارټۍ او د قومي وطن پارټۍ عوامي ورکر پارټۍ د دې ملګري راغونډ شوي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا نننې زمونږ چې کوم مظاهره ده دا مظاهره زمونږ د دې ننني حکومت د دې اوسني حکومت د ظالمانه معاشي پالیسیانو خلاف ده چې کوم دا غټې غټې دعوې کړې وې په حکومت کې د راتلو نه مخکې چې موږ به د غریب عوام خدمت کوو غریب عوام ته به سهولت ورکوو د هغې د حقوقو دپاره به جنګ کوو نن چې کله په حکومت کې راله نو تاسو نن په دې خپله سترګو باندې ولیدل او په خپله باندې تاسو پوه شوې چې دې څه ویلي هغه او اوس چې څه کوي په هغې کې ډېر غټ تضاد دی په کار موږ له دا دي چې موږ د دې حکومت خلاف راباسو چې دا دې کم دروغ منافقانه او چې کم د ګډې وډې خبرې کړي دي چې کم د هغې د منشور چې کله د الیکشن نه مخکې کمې خبرې کړې وې او د الیکشن نه بعد چې دا څه کوي د غریب عوام چې کم زندګي ده هغه یې چې کم دی په دار کړې ده نو موږ له پکار دی چې د دې حکومت خلاف موږ راپاسو او دا حکومت ته دا د هغې هغه خپل آیینه وښایو چې تاسو قومی وطن پارٹی قومی وطن پارٹی کمر توڑ مہنگائی ہائے ہائے کمر توڑ مہنگائی کمر توڑ مہنگائی د اوسنی کم بجټ دی پیش کړی یا د دې نه مخکې په عوامو باندې د ټیکسونو بوج هر څیز ګرانېدل دا خو د عام ولس په سر باندې د غریب سړي په سر باندې د مهنګایۍ یو بوج چې کم دی ورچول دي او تاسو ته څنګه پته ده غریب سړی خو الریډي د دې نه مخکې چې کم دی ډېر چې کم دی هغه ځپلی شوی دی په دې سیمه باندې مونږ د غریب سړي لپاره چې کم دی د هغه حق غواړو مونږ غواړو چې د غریب ته د هغه حق میلاو شي او هغه ته چې کم دی سهولتونه په دې ملک میلاو شي دا ملک چې کم دی د یو ویلفیر سټیټ په طور باندې جوړ شوی و د ویلفیر سټیټ مطلب دا نه چې هغه به په عوامو باندې ظلمونه کوي هغه معاشي طور شو یا نور داسې طریقو سره شو مونږ غواړو چې معاشي طور دی هر غریب سړي ته هر پاکستاني ته د هغه چې کوم سهولتونه دي هغه د صحیح طریقې سره میلاو شي هغه د معاشي طور په سر کم شي ډېره مهرباني نور مشران له هم خبرې
هوایي ګرانه شوې ده عمران حکومت هاي هاي عمران حکومت هاي هاي عمران حکومت هاي هاي عمران حکومت عمل خراب دی په تا مستقل شوی بالکل دا زنده اعمالکم ومالکم زما په مخ کې دا دا محمد فاروق خان ډیپټي جنرل سیکرټري قومي وطن پارټي ضلع مردان بسم الله الرحمن الرحیم نن چې موږ راټول شوي یو دلته او دا خپل احتجاج ریکارډ کوو دا د هغې ظلم خلاف دی کوم چې د بجټ په شکل کې پیش شوی دی دا هغه نوی پاکستان دی چې د غریب په زندګۍ کې د غریب په ژوند کې نوې نوې مشکلاتو اضافه کړې ده موږ ټول د مردان یو په دې د دې نوي پاکستان په صوبه کې شپږم کال دی او په وفاق کې کال پوره مونږ په دې مردان کې آیا په هیلث سیکټر کې څه نوي ولیده څه تبدیلي مونږ ولیده په ایجوکیشن کې مونږ څه تبدیلي ولیده د غریب ژوند دومره خراب کو د مالدارو خلکو په دې بجټ هیڅ اثر په هغې نه راځي که تباه شو نو دغې پاکستان کې غریب تباه شو چینی یې ګرانه که دال ګران شو وریجې ګرانې شوې غوړي ګران شو غریب څه پاتې شو وزیر اعظم وایي اول ځان دی بیا جهان دی خو مونږ وایو اول عوام دی تاسو چې دا دومره دروغ خلکو ته ویل په ډي چوک کې دا یوت دا ځوانان چې کوم دي زموږ زنانه خویندې د دې تحریک انصاف ډېر غټ سپورټ دی کولو ډېر په غټ تعداد کې تحریک انصاف دی سپورټ کولو د یوت دپاره یې څه وکړل د یوت دپاره یې څه وکړل د چرګانو کاروبار وی شروع کړې آیا زموږ یوت دومره سپک شو چې په دې شپږم کال کې او په دې لومړي کال کې دې دپاره څه داسې پالیسي جوړه نه شوه چې زموږ دا ځوانان چې کوم دي که تعلیم یافته دي که هنرمند دي که بې تعلیمه دي دې دپاره د عزت روزګار شروع شي د 350 ډیم خبرې وې د نوې دین د تبدیلۍ خبرې وې په وزیر اعظم هاوس کې د یونیورسټۍ کھلاولو خبرې وې او اوس څه وایي مهنګائی ختم کرو یا کرسی چھوڑ دو عمران خان مهنګائی ختم کرو یا کرسی چھوڑ دو عمران خان مهنګائی ختم کرو یا کرسی چھوڑ دو مردآباد عمران نیازی بولا کر پلیز عمران نیازی مردآباد د نوې دین د تبدیلۍ خبرې وې اوس وایي صبر کوئ ورو ورو به تاسو نه غټ قوم جوړېږي او دا ریاست به یو ډېر ترقي یافته ریاست جوړېږي آیا د خلکو دې خبرې ته انتظار کولو چې په شپږ کاله کې دې دا ریاست بدل نه کړو په شپږ کاله کې په شپږ کال په صوبایي کې دي او دا کال په وفاق کې وشو دې سره دې موږ ته څه وکولو اوس دا عارضي ګرفتارۍ شروع کړي دي عمران خان صاحب چې کوم دی نو هغه د هغه به هله خلک بیا عوام به مني چې هغه کله ارزاني راولي او دا چې کوم وایي چې دا پیسې لوټ شوي دي دا خو روبس عوام ته وښایي که نه د حکومت نه مخکې خو د ډېرې جلسې کولې عوام د خپل اعتماد کې هغه شته اوس هم یو جلسه وکړه که نه خپله کارکردګي ورته وښایه روزګار مینو شو کاروبارونه بیوا شو دا زه منم خو د چا صرف د تحریک انصاف د ایم این ایز او د ایم پی ایز او د هغې د وزیرانو ټول خرڅ نور ټول نوکرۍ هم خرڅېږي نیپوټیزم ښه په دغه روان دی په هاي دغه روان دی په دې پارټۍ کې چې څومره د دې وزیران دي څومره د ایم این ایز ایم پی ایز دي هم هغه شان روان دي نوکرۍ هم خرڅېږي د هغې ژوند ښه شو خو د هغې عوام ژوند خراب شو چې کوم په دې ته ولاړو په جلسو کې عوام دې راپاڅېږي نه دې د خپل حق تپوس وکړي دوایي ګرانه شوه نن عوام غریب خپل علاج نه موت خپل علاج هم نشي کولی زمونږ د حکومت نه دا ډیمانډ چې استعفاګانې ورکړې تاسو بیخي ناکامه شوې زنده‌باد ټرانسمیشن لاین دی هغه تا پنجاب ته وړی دی ټرانسفارمر یې بدل کړي لاینونه یې بدل کړو نوې نوې دغه دې ګریډ دې جوړ کړل زمونږ د خیبر پښتونخوا د دې مملکت یو حصه ده د دې فیډریشن یو پارټ دی نو دا دویم نمبر شهریان دي پښتنو تاسو دې خبرو ته لږ سوچ وکړئ چې په دې مملکت کې نن تاسو ته خپل حقوق میلاویږي او که نه په دې مملکت کې د پښتنو د بچیانو د ترکې هغه پنډونه دلته لګي او که دا په پنجاب لګي که د دې خبرو باندې سوچ نه کوئ دې خبرو ته راپاسئ نه احتجاج نه کوئ نو څنګه چې ستا 10 ارب
روپے زما ده سابقه پاټه لپاره منظور شوی وي. تاسو لږ دا تپوس وکړئ چې په دې کال کې دې مالي کال کې په هغه 10 ارب روپو کې زما دغه پښتنو دغه غریبانو ته څونه روپۍ میلاو شوې. شرم پکار دی په دې مملکت کې موږ له 1 ارب روپۍ راغلي دي زموږ هغه د پښتنو د سیمې د ترقۍ لپاره. هغه 9 ارب روپۍ تاسو تپوس وکړو دا کوم خوا لاړې؟ دا زما د دې ملک د بیوروکریټو هغه جیبونو ته لاړې. دا زموږ د ملک د هغه واکمنانو خېټو ته لاړې. په دې ملک کې کو دا فیډریشن دی موږ د ټولو عزت کوو، خو دا نه کوو چې زموږ ګریوان ته به لاس راچي. زموږ د بچیانو پنډونه به وړي هغه په نورو صوبو کې لګي. نو تاسو موږ سره انشاءالله تعالی په دې احتجاج کې به ولاړ یې، لاسونه اوچت کې او د دې یکجهتۍ اظهار وکړئ. د دې نه بعد موږ په دې مملکت کې خپل عزت غواړو. لومبې پښتون دا حکمران قوم تیر شوی دی، دا حکمران دی، خو تر څو چې د رونو بایګانو د هغې عزتونو خیال، تر څو چې د دې د رورۍ هغه جذبې ژوندی وي. او دا اوس چې نن موږ پښتانه په یو پاټۍ پسې یو، پښتانه په بلې پاټۍ پسې یو، بلې پاټۍ له اوټونه ورکوو. موږ پکې هره پاټي وکتله، موږ پکې هغه پاټۍ هم وکتلې چې هغې ښکاره دا اعلان کوي چې موږ د سند پاټي یو. موږ پکې هغه پاټۍ هم وکتلې چې هغې ښکاره هغه سیاست کوي چې موږ پنجاب سیاست. موږ دا نه وایو دا سند خپل حق دی په دې بجټ کې، د پنجاب خپل حق دی، خو یو یونټ هم د بل په یونټ په هغه حقوقو باندې ډاکه نه اچوي. پښتونخوا جمهور اتحاد انشاءالله تعالی ډېر ژر به په غټه سطح باندې پښتونخوا جمهور اتحاد نن کفایت خان د هغوی ملګري هغې ته موږ مبارکباد ورکوو او هغې ته موږ خوش آمدید وایو. عنقریب به د دې پاټو ډېر غټه سطح باندې اجلاس کېږي او تاسو ته به ډېر ژر موږ د یو احتجاج کال درکوو. خو پښتنو دا احتجاج به یوازې د مهنګایۍ خلاف نه کوو، دا احتجاج به د ناکامه بجټ خلاف نه کوو، دا احتجاج به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې پښتنو ته او د هغې زلمو ته او زموږ بچو ته زموږ حقوق دې میلاو شي. زه ستاسو ډېر ټیم د عالم ګرمي ده، موسم هم ګرم دی. د ټولو ملګرو د ضلع مردان محترم شاکر خان چیرمین صاحب، ثواب علي صاحب، ملک عزیز صاحب دي راغلي دي، زمونږ شوکت خان دي راغلي. د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم. انشاءالله د یوت وینګ موږ ژوندي په یوت وینګ یو، دا ټول پروګرام دي ارګنایز کړی دی. فاروق خان او زمونږ زین خان ته مبارکي ورکوو. حسین خان دي په سوشل میډیا چې کوم مهم چلی هغوی ته مبارکي ورکوو. او زمونږ امتیاز بیبي د ومن وینګ چیرمین او دانیه ګل صاحب ته مبارکباد ورکوو. انشاءالله عنقریب به تاسو ته موږ د احتجاج کال لرګو. دویم یو درخواست کوم دا پښتونخوا جمهوري اتحاد ملګرو ته چې لږ اوس دا نوی دور دی، د سوشل میډیا دور دی، چې زموږ د اواز د دې ملک دی ګوټ ګوټ ته ورسي. تاسو ته هم درخواست کوم حسین خاني ته چې زموږ عوامي ورکر پارټي کوم ملګري دي د هغوی د سوشل میډیا چې کوم ټیمونه دي هغه تاسو کولابوریټ کړئ، کوارډینیټ کړئ یو بل سره. نو د هغوی پروګرام چې موږ شیر کوو، نو زموږ پروګرام چې هغوی شیر کوو. ډېره مننه ستاسو د ټولو یو وارې بیا شکریه ادا کوم. عنایت خان ته درخواست کوم چې دعا وکړي. حکومت نه دی خوښه، دا ناغل حکومت من خلاف راوځي. دا کم بجټ چې د ایمت ته درول دی ډیکټیشن ته ورکړی شوی دی، د املا ورکړی شوی ده. دا هغه چې کوم دی په اسلام آباد په اسمبلی کې پیش کړی دی. موږ دا نه منو، ځکه نه منو چې په دې کې د کم ټیکسونه په عوامو لګولي دي، دا د په غریبو لګولي دي، دا د په مالدارو نه دي لګولي، دا د په کارخانهدارو نه دي لګولي، دا د په غټ زمیندارو نه دي لګولي. د دې اثر ډایرکټ غریب ته راځي. تاسو نن هغه غل، هغه د چینو غل چې هغه چې کوم دی په ټنونو منه، په ټنونو په لکونو باندې چې کوم دی هغه چیني چې کوم دی پټه کړې وه، څور کړې وه. نن چې کوم دی نو د حکومت پاکستان د عمران خان حکومت چې کوم دی هغه کس ته چیني ګرانه کړله، هغه 130 مهنګان چې هغه اخیستي وه هغه یې ورته سره د سود چې کوم دی واپس کړله. د بارونو نن دا کم قانون دی، دا د پاکستان کم قانون دی چې د بار یو میلمه را رواني او هغه سره موبایل د استعمال موبایل په 1000 روپۍ اخیستي په هغې 15 روپۍ ټکس دی. نن دا کم قانون دی چې په ګاډۍ والا سبزۍ والا ټیکس دی. نن دا کم قانون دی چې په چې کوم دی په کلي کې
د وړې بیکرۍ والا یا د بسکټ والا باندې ټیکس دی دا دوه ټیکسونه ته جمع کې دا کم حالړو دا کمې خزانې ته لاړو تا کچکول واغشتو په ټول دنیا دې وګرځاو د ټول دنیا نه دې اربونه روپۍ راوړلو اربونه ډالر دې راوړلې ستا چې کوم نه خیر دروسه پورې مړه نشوه بیا ځي تا لکه مونږ اور در کړې وه تا له دې عوام اور در کړې وه پته یې بار کړې وه تا یې په دونه غټ تعداد سره اور در کړی دی نن چې کوم ته په کرسو باندې ناست دی ته په خپل مزو تماشو باندې ناست دی په نشو کې ناست دی ستا ټیم چې کوم ټول غل دی ستا ټیم چې کوم ټول لوټي دي هغه خلک چې کوم نن تا د غلطه مشورې درکړي هغه د ایمه مشورې دي او چې کوم ستا یو خبره چې تا خبرې کړې ده چې زه به تا کومه کومه یادوم کو د ټایم خبره کومه کو د نوکرو خبره کومه کو د ګراونډونو خبره کومه ټولې دروغ دي ټولې دروغ دي کو د بنګلې د بل خبره کومه بل به دې سوځاو هغه بل لا شکه نن ته کم کا کنه تا خو بل په سټیج سوځولې دي دا وی چې کومران خل چې هغه چې کوم راغی داسې نن ته خالي حکومت پریزا چې کرسي پریزا دا زه پریزا ځکه چې ته دې اخل نه موجوده حکومت موجوده حکومت ورو دا تاسو په دې خبرو ته خیالي چې زمونږ نن په وطن کې چې کوم دی دغه سو یوتیان یا دغه سو خلک چې کوم دی نه په ټولو ادارو باندې مسلط دي ادارې ګاډي واډي کړلې او چې کوم دی نه په هر ځای کې دي لګیا دي دی کرپشن کیا دی د کرپشن کوم چې لوټ مار شروع کړل دي غریب رس سره چې کوم دی غریب کیږي مالدار چې کوم دی رس درته په ور روان دي مونږه د څنګه برګري خبرو کړه چې مونږ دا غټانو هغه مالدارانو دا خلکو چې کوم دی چر ملګرتیا نه کوه وکړه کړی دا کرپشن کړی دی دو یو کال کې ته کې سونه لګي دا کم کرپشن پاکي ثابت کو دا کړي پیسې حکومت د خلکو له کوم ورکړي داغي مال ضبط کا داغي بنگله ضبط کا داغي ګاډي ضبط کا داغي کور ضبط کا هیڅ ته ونکړو اسی چې کوم دینو عوام له دوکا ورکې خلکو له ورکړ کې ماته وایي چې درې مې صبر وکړه نو وېدین سلوټ نو وېدین دې کړو تاسو کړلو دا شان مونږ ته چې کوم نشنه باغونه نو لخه دا احتجاج چې نن د جمهوریت پښتونخوا جمهوریت اتحاد د قومي ورکر عوامي پارټي او د قومي وطن پارټي عوامي ورکر پارټي د دې مرګ راغون شوی دي موږ په د نورو پارټو سره ګرځو د نورو پارټو سره مرګري کیږو د دې حکومت په خلاف احتجاج کوو قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد پاکستان زنده‌باد ورو دی چې موږ پوجلې څور نه کړه دا پوجلې څنګه څور نه کړه دا ټوپک مار چې ګندینی څور کړه دا کلم لا دا دوایل هیڅ څور نه کړه په کلم او په دوای باندې چې کوم نه سات چې کوم نه عرب دغه دی بجټ دی او غیله دی 1250 سره ورکړو ټول پاکستان عوام چې 100 کروڑ عوام دي غیله دی 10,000 بجټ ورکو او سات چې کوم دی 7 लाख پوج دی غیله دی 1250 چې کوم دی کروڑ بجټ ورکو د سروي جماعت آرمي خپل بجټ پرې کړو د آرمي دغه کومه مرګتیا کوم د پاکستان محافظین دي خو نه ظلم بنه کی پادارو کې بنه ګرځي پادارو کې چې کوم دی چل ولنه کیا منګه داغي چې کوم دی محافظت او داغي موږ مرګتیا کوه څنګه بار بار سره جګړې کو څنګه انډیا سره کو څنګه بل مل سره کو نه چې کله پادارو کې کوته بنه وږي بل خبر څنګه چې د پښتون قوم سره دی رعایتو کې د پښتون قوم سره دی کینی پښتون دی په وزیرستان کې پښتون دی چې کوم دی په بلوچستان کې پښتون دی په خیبر کې پښتون دی په بارډر لوټه وځي دا پښتانه چې کوم دی دا د مل محافظین دي دې مل چې کوم دی خپل ویني ورکړي دي پښتنو چې کوم دی دې بیٹو پاګه دې به تنها دې به پیسو چې کوم دی د پاکستان د حکومت د بارډرونو حفاظت کړي هغه پاټا والا هغه جلسو والا چې ترن تر پدې کړو دا د هیڅ زنانو 70 تر پدې کړو یا پنجابیا چې کوم دی دا د تاسو خپل غیرت نشته تاسو خپل پت پښتون نشته زما پښتو زما اسلام دی دا زما ایمان دی دا زما د سوال نه چې کوم دی به دا د خیبر جلسه دا د مومند جلسه دا د وزیرستان هغه خپل ځوانان هغه ګل علي زلمي خو ځای ګل علي زلمي ته په مومند کې بیا چې کوم دی نو سلوټ کومه چې ستا یو تو چې کوم دی نو په تور ځانو کې لړو او غیدل بل ورولې غلو 1 روپے کے دو نیازی گو نیازی 1 روپے کے دو نیازی گو نیازی کرو د دې علاوه د پرېستان ملګری شته دی احتجاج چې کوم دی د ګرانې خلاف دی موږ د دې حکومت خلاف اوس هم आवाज کوو بیا هم आवाज کوو چې کم لیډران کم خلک غلط دي هغه دې ونیسي موږ د ای پی ورکې خبره نه کوو خو په هغې دې ثبوت وکړي هغه دې ثابته کړي چې دې سړي غلا کړې ده راو دې داسې پیسې ته والي ته دې پیسې نه هلې ته چې بجټ پیش کړی د شپې نو زرداري درنه کې نواز شریف درنه کې پښتون منظر چې ستا پیدا وخت دی ستا پیداوار دی ټول پښتانه دي چې کوم دی سایډ ته کړلو 3 مهینهګان دې راوستلو پایغې لګه چې ستا پوچ پکې پروت دی هلته ووټ نه دي پول شوی نو دا 3 مهینهګان اوس هغې پسې ولې شوې ظالمه دا خو ستا خلک دی دا ټول تا پیدا کړی خلک دی دا ټول چې کوم په پاکستان کې دا ګډوډ کېږي دا ستا پیداوار دی دی چې کوم دی راولې دی بیا مړ کې زه ته وایم چې د پښتون نه واړه دا پښتون قوم اوس پیدا شوی دی
دا خلک اوس بیدار شوي دي دوی خپل ازادي غواړي دوی خپل چې کوم په حکومت کې خپلواک غواړي دوی خپل حصه غواړي دوی تعلیم غواړي دوی روزګار غواړي دوی رزق غواړي دوی روټۍ غواړي دوی عزت باندې ژوند تېرل غواړي دوی په پرده کې چې کوم په مسلمانۍ کې ژوند تورل غواړي قومي وطن پارټي زنده‌باد انجینر یوسف زمان زنده‌باد مجيب الرحمن زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد محمد فاروق خان زنده‌باد خبره کومه د مردان لوکل د ګرانې نه دی یو بل خبره لکه اوټا خو بهر کې پریس مرګري زما خبره نوٹ کړي زمونږه په ایجوکیشن کې په مردان کې اوس چې کوم خلک هغه ترقیان وشوي دا حکومت لګي د حکومت چې کوم ورکران دي یا د پی ټی آی کوم ورکران دي هغه لګي یو استاد یو خوا کې بلبل خوا کې انتقامي کاروایی کوي زه دا استادانو په همت کې خبره کوم چې دې سره انتقامي کاروایی مکوي دې یو ځای په ځای ته مبدلوي او زه هغه زوړ وزیر تعلیم دی یا ډېر وزیر تعلیم دی یا زوړ هغه یا کوټ چې دی زاګه ته وایم چې ټیک ده د مردان خلکو سره په انصاف راشه ته لکه د حیدر خودي غونډه چې کوم دی نو یو وزن راولا یو انصاف راولا پردي ورکر د خپل ورکر ته چې کوم دی نو وګوره چې دا سیاسيان خلک دي دا د ملک خلک دي دا د وطن خلک دي دا زمونږ بوټي دي زمونږ لازم پی دي هغه سره چې کوم دی زیاتې مکوا دوی مزه وایم چې په ګجرات سکول کې د امریکای مسره راغلي هغه دی دا د پرنسپل سیف چې کوم دی د 100 میاشتو رپورټ دی په چټه اول ته چې کوم پوسټونه هایر سیکنډري سکول دی اوس پورې پکې یو سټوډنټ نه داخل شوی مونږ وايي د خلاف دین پایلو شي ولې سټوډنټ داخل شوی ولې هغه انسان چې پوسټونه ورکړي شي هغه ولې چې کوم در بدل کیږي ورونه وخت ډیر واغشته ماجره غواړم ان شاء الله بیا هم راغونډیږو او د نورو پټو سره موږ مرګري کیږو او دا احتجاج باندې ان شاء الله موږ اسلام آباد ته وړو او موږ اخر هغه پارټي چې د حکومت خلاف ده د دې بجټ خلاف ده او د حق اواز کی داږي مرګري والسلام